آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير دا اسماء الله الحسنى شروع دے لیکن د خاص حالاتو د وجې او یو وبائی مرض نن نه بیانو کوم حالاتو سره چې مونږ نن سبا یوازې نه بلکې ټوله دنیا مخ ده د هغې په باره کې څه بعضې بنیادي خبرې به ذکر کوو اول خو دا چې د سورة التحریم کوم آیتونه ما لوستلي دي شپږم اووم اتم نو دې آیتونو کې مسلمانانو ته الله یو اواز کوي او د هغې اواز مقصد دا دی چې مؤمنان د یوازې خپل ځان نه بلکې خپل بال بچ هم د عذاب نه بچ کی قوا انفسکم و اهلیکم نارا د عذاب نه انسان پس بچ کیږي نا پدې بچ کیږي چې د انسان سم عقیده هغه عقیده خپل کی کوم چې قرآن و سنت لیکل ایمانیات څومره چې دي په هغې مضبوطۍ سره عمل شروع کی او کوم څیزونه چې د الله د ناراضتیا دي انسان ځان د هغې نه بچ وساتي څیزونو باندې انسان هغه د الله د عذاب نه بچ کېدی شي ایمان به انسان هغه راوړي عمل با انسان آغا کئی کم چی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا کم طریقہ د ایمان تفصیل یا د اعمال و تفصیل با د خپل خیٹے نه کئی زمونږ د مسلمانانو دے دور کی او برائی دارا چی دی جائزوالی تنو گوری دا غیر دلیل او برهان ته نه ګوري بلکې صرف دې ته ګوري چې یو ځای کې په یو څیز کار وشي نو خلک وي دا کار جایز مثلا د یو سړي بچی نه کېږي هغه لړ شي او د قبر منښت وکړي او چېرته الله بچی ورکړي نو د خلکو خیال لایي چې دا قبر والا ورکړی دی په دې نه پوهېږي چې قبر والا چاله اولاد نشي ورکولی مسلمانی کمزوری شوی په دې باندې ده چې دا الله کتاب د هغې درس و تدریس نشته د هغې فهم نشته پوهه نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ځکه نشته دی چې احادیث چاته معلوم نه دي او د هر چا په خپل خپل امام او خپل خپل عالم باندې داسې یقین دی څنګه چې یقین په سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم لرل پکار دی زمونږ ټوله معامله د دوو څیزونو برباده کړې ده د هر بدعت او د هر شرک بنیاد
هغه خلق چې هغه ناکاره پیران دي او ناکاره مولیان دي. قرآن و سنت طرف تراشه. نجات د قرآن نه سوا بل څه کې نشته. نجات سوا د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین او د هغه د طریقې او د سنت نه علاوه بل څه کې نجات نشته. سړی کې خیرات کوي په هغه طریقه دیو کې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي، که غم کوي په هغه طریقه دیو کې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. او دا کم مشکل سره چې موږ دې وخت کې مخ یو، ټوله دنیا ورسره مخ ده، د هغې لپاره د حفاظتي تدابیرو د استعمال سره سره د قرآن و سنت رڼا کې د عمل وکړی شي. خپلې ټوټکې د خلک نه بیانوي. یو ځای ټوټکلیږي، بل بله ټوټکلیږي، بل بله ټوټکلیږي. د خوبونو په دنیا باندې ټول ودري هلته یو پکې خوب لیدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مال راغی او مال یې څادر راکړ او مال یې خپلې تسبیح راکړې او زمزم اوبه راکړې. زه چې پاسېدم دا ټول څیزونه ما سره پراته وو. خلک څه وایي او دا ټیک د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورکړي. دروغ وایي ظالمه. ضعیف العقیده قوم ده. هغه قوم چې هغه ضعیف العقیده یې هغې باره کې د هغې مخې ته دا قسمه خبرې کول، دا قوم نور د ګمراهۍ په کډ کې ورغورځولي. ځکه دا بې خبره قوم دی. بې خبره په دی چې دې تراو کې ډېر زیات خلک ختم چې کوم جماعت کې که نه، هغه جماعت کې به ډېر زیات خلک ولې څوک پې پوهېږي نه چې امام صاحب څه وایي. خو چې کوم ځای د قرآن مجید درسي او خلک پویول کوي، هلته به 15 کسان ناست. ولې دا ډېر پوه قوم دی. دې ته د قرآن فهمۍ ضرورت نشته. دې چې په کوم څیز نه پوهېږي هلته به دې ډېر زیاتي. چې کوم ځای کې د پوهې تعلیم او تربیت د هغې خواله هم نور دی. نو داسې قوم مزاج دا جوړي چې دې سره خلک بیا دغه لبې کوي چې خوب کې ولا څوک راشي او تسبیح ورکړي، نه هغه بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تسبیح ګڼي. نعوذ بالله من ذلک. دا چې دومره آسان کار دی، نو صحابه کرام چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښي لاسونه وو، هغې له ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې نه راته او هغې له ولې خپل څادر نه ورکو، هغې له ولې د زمزم اوبه نه ورکولې. دا علاجونه نه دي. په دې څیزونو کې بدعاتو کې مور نه نوځئ. آیاتونو مقصد دا دی کوم جمال لوستلی دی چې ځان بچ کې قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپل بال بچ د اور نه بچ کې. د اور څه اسباب دي، د عذابونو څه اسباب دي، هغه ډېر شریخ انګنت. د هغې بنیاد مونږ دې کې ویلی شو چې انسان تقوا او للهیت پرېږدي، د منځونو پابندي پرېږدي، حج نه کوي، زکات نه ورکوي، د نیکۍ څه کار نه کوي، د الله رب العزت او د هغه د رسول نافرمانی کوي، نو په دې باندې عذاب راځي. بل څه وجه نشته. خلق یریږي، ټول یریږي، خو جماعتونو کې حاضري څومره وي. د شپې 11 بجې خلک بانګونه هم وایي، اجتماعي بانګونه وایي، خو سهار جماعت کې څوک بیا دین کې خلک ګپ نه لګوي. زمونږ د تباهۍ یو بنیاد دغه دی چې مونږه نظام صلات قائم نه کړی شو. زمونږه عملی ژوند کې مونځ څه شی نشته، بلکې ما داسې خلق لیدلی دی چې کله د هغې کور کې غم راشي نو په هغه ورځ هغې مونځ کوي، او 3 ورځې پورې چې کله تعزیت ته خلق ناست وي نو مونځ کوي. خو چې کله 3 ورځې ختمې شي بیا د مونځ هم چوټي شي. ډېر بې بخته خلق داسې شته چې هغه یو اختر او بل اختر مونځ کوي، او ډېر داسې شته چې هغه یو جمعه او بل جمعه مونځ کوي. د سهار مونځ کې څومره حاضري،
خو دا هر یو سړی چې دی معذوره دی ولې اوده دی دا خو به یو ځل عذر تسلیم کړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې یو ځل د سحر د مونځ نه اوده پاتې شوی صرف یو ځل یو سړی چې امتی نو پکار دی چې هغه د په ټول عمر کې یو ځل اوده پاتې شي ته دې دعوو نه څه نه جوړېږي چې موږ د الله نه یېرېږو ما بیګا ماښام دلته مونځ چې وکړو ملګرو ته مې وویل جمیل کاکا ته مې وګوره الله چې خپله لکړه راواخلي که نه او په جبر کار شروع کړي بیا ټول خلک په خپل جومات ته راځي دا د الله زبردستی ده د ایمان علامت نه دی د ایمان علامت دا و چې انسان په نرمۍ کې په راحت کې هم خپل رب نه یېرولی کم کور کې چې واده یي تاسو چېرته یې کې دا کتلي چې څوک پکې مونځ کوي په هغه ورځ دا مسلمانۍ خو نه دي دا سراسر بېدیني ده موږ په کومه خوله باندې الله نه وجاړو او الله ته ووایو چې رب په موږ رحم وکړي دا د مشرکینو حالت و چې تکلیف به پرې راغی دعوا الله مخلصین له الدین مسلمان شان خدا دی چې دی خپل رب نه په تنګسیا کې یېري او نه په تکلیف کې یېري او نه په آرام کې یېري که واده دی نو هم د مونځ پابندي به او که تکلیف دی غم دی نو هم به د مونځ پابندي نو قرآن آواز داره قو انفسکم واهلیکم نارا اس یو مور خپل بچے سحر مانځله نه پاسئ اس یو پلار هم نه پاسئ ولې پرې د ځوانۍ ژوند دی تا قرآن ویلی دی چې خپل بال بچ د اور نه بچ کې د سحر مونځ په نه کولو سړی جهنمي کېږي سړی د سحر مونځ نه کوي په ټایم یې نه کوي دی جهنمي دی هېچا سره دا فکر نشته یخنی یې ووایي زکام یې راشي نو علاج یې کوي مونږ وایو دی کی لیکن چې کله یو بني آدم منسوسي جهنمي دی نو دا څنګه مینه د هغې اولاد سره چې د هغه د آخرت د ژوند خیال نه ساتي خلک صرف د دنیا ډوډۍ خیال یې ساتي قرآن دا آواز دی قو انفسکم واهلیکم نارا هغه اور څنګه دی په هغې چې کم ملائک دي هغه غلاظ او شداد دي سخت گرف واله دي رشوت مشوت نه اخلي مضبوط هم دي ته سره مقابله نشي کولی یعنی د هغې داروغګان مضبوط خلک دی هغې ته چې الله څه ویلي هغه مني او سزا به ورکوي بیا منځ کې کافر مخاطب کړي دي نو بیا دریم آیت کې وایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا کله کله خلک دروغ وایي که نه او بعضې دروغ خو دومره عام شي چې د هغې پته هم نه لګي ته د یو امي سړي نه تپوس وکړه نسوحا څه مطلب دی نو تا د بار سړی وي دا یو سړی و توبه یې وکړې دا دومره دروغ دي چې د دې د دروغوالي دپاره د څه دلیل ضرورت نشته دی نسوحا نه څوک سړی و او نه نسوحا توبه ایستلې ده نسوح اصل کې خالص ته وایي ایمان والو الله ته خالص توبه وباسئ رښتینې توبه وباسئ د آخرت د عذاب نه د بچ کېدو او د دنیا د تکالیف نه د بچ کېدو یو علاج دی هغه دا چې توبه خالص وباسئ توبة نصوحا خالص توبه کی بنیاد دا ہے چې ځان مجرم وګڼه د زړه د ویښ نه د زړه د کومې نه آواز وکړه چې ربه زه ګناهګار یم او انسان چې کله هغه ته تکلیف ورسي په ډرک ډرک جاړي هم جړا جړا کې د انسان اقرار وکړي چې ربه موږ ډېر ګناهګار یو نو دا خو اقرار شه صرف توبه دې ته وایي چې یا ربه زما ګناهونه ماته معاف کړي خو دې کې به خالصوالی څنګه راځي چې ربه بیا به دا ګناه نه کوم دې ته نصوح وایي خالص توبه
دا کوم حالاتو سره چې مونږ تیریږو په دې کې آیا مونږه شرک پرېښود، آیا بدعت پرېښودی شو، آیا فسق و فجور پرېښودی شو، آیا ملاوټ نه کوي خلک، آیا د بل د غریبینا او د موقع نه فایده نه اخلو مونږ یو بل نه کول پکار. سړی چې د الله نه یریږي نو باید چې دی دا تنبیه ده او دا یو څپېړه ده. دا قسمه څیزونه دا زمونږ دپاره عذاب نه دی، زمونږ دپاره دا تنبیه ده. ځکه مونږ الحمدلله مسلمانان یو، زمونږ د زړه اقرار دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ قیامت منو، مونږ انبیا منو، دا الله تسلط او دا الله جبروت تسلیمو. دا کم خلک چې وایي دا په مونږ عذاب دی، پتا به وایي په مونږ نه دی. مونږ دپاره دا تنبیه ده چې تاسو مسلمانان یې د الله نام لیوای پکار دی تاسو الله ته رجوع کړئ. دا د کفارو دپاره عذابي. دا بعضې خبرې صاف صاف ځکه کوو چې هر سړی لګیا دی او به دا وایي چې دا جي په مونږ عذاب دی. دا په مونږ عذاب نه دی، دا زمونږ دپاره تنبیه ده، دا بیداري ده. ولې دا قسمه تکالیف الله په صحابه کرام هم راوستي. عین په میدان جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر کې د خود کړی نه نوتی دي، د هغې غاښونه شهیدان شوي دي. لږ فرق کوه، دا مسلمان باندې عذاب نه وي، عذاب په غیر مسلمي. یو سړی چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله مني، تکالیف چې په هغه راشي دا ابتلایي او په دې باندې الله هغه پاکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیمار خوا لړ نو څه به ورته ویل چې اوهو ته خو ډېر تک زیړ شوې، ډېر کمزورې شوې، خپې دې رپېږي. زموږ لوی لوی خلک چې د چا مریض خوا لړ شي دا قسمه خبرې وکړي. دا سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوستي. اچھا مریض خوا لړ نو به فرمایل لا باس لا باس، اس پروا مه کوه، طهور ان شاء الله. که الله غواړي نو الله تا د ګناه نه پاکوي، الله ستا نه ګناه رېږي. زموږ د هر چا خوله سوری ده چې سړي باندې تکلیف راشي نو هر سړی به یې دی پلانې کار کوو ځکه دا چلو ته د کله نه رب شوې چې تا د هر چا د جزا او د سزا په در دا تصور لرې کې، دا عقل لرې کې ځان نه. تکلیف راغی د الله بنده دی، الله پې ولې تکلیف راوستلی الله ته پته، د دې چا ته پته نشته. هر سړی د رب العزت نعوذ بالله په عرش ناست دی، چاله جنت ورکوي چاله جهنم ورکوي، چاله یو سرټیفیکیټ ورکوي چاله بل سرټیفیکیټ ورکوي. دا د الله مخلوق دی، الله ته پرېږده. قرآن موږ ته واضح ویلی دی فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. در خلق یو سوچ دی چې کله الله مال و دولت ورکړي دی څه وایي په ما د الله رحم دی، الله دا سلو کو دا چلو کو زه عزتمن کړم. او چې کله ازمیخ کوي تکلیف ورکړي دی وایي زما رب ما نه خبره ناراض دی، زما یې بېعزتي وکړه. قرآن دواړو دپاره ابتلا لفظ ویلی. په یو سړي د الله احسان دی نو د دم ابتلا کېږي چې دا سړی د یو ډېر غریب پلار او مور بچی و، لس کاله شل کاله مخکې د پیسې درک ورسره نه و، الله دله بې شمېره مال و دولت ورکو، عزت او جیداد یې ورکو، ته د ابتلا ده اوس دی به څه کوي؟ ته ته خپله ماضي یاده ده که یېره شوې ده ته دی د غریب په درد پوهېږي که نه پوهېږي؟ دغه مطلب ده. بعض انسانان داسې چې مالداري الله یې غریب کی، دا م ابتلایي غربت یې راولي، الله د صبر جذبه ګوري. دا د عزت او د بې عزتۍ بنیاد نه دی. قرآن له خلک ګوتې نه وایي او وړیا سې دوڼۍ به وایي راوایي، دوڼۍ مه وایه، قرآن ته کښېنئ قرآن ووایه. بارکیف دا تکلیف چې کوم راغلی دی
دا الله د طرف نه دا یو ازمایش دی دا یو ابتلا ده موږ له پکار دی چې د علاج په سنت طریقه باندې وکړو سنت طریقه سره یو بحث چلیږي فیسبوک باندې ډېر زیات چې جی د فقه په کتابونو کې لیکلي دي چې کله مصیبت راشي نو بانګ ووایه ٹھیک دی معلومه ده موږ ته یو عام مسلمان خو پرېږده یو سړی چې عالم دی نه په دې پوهېږي چې د فقه کتاب د حدیثو کتاب نه وي فقه ځان له څیز دی او حدیث ځان له څیز دی فقهاو چې په دې باب کې کوم احادیث پیش کړي دي نو هغه آیا حدیث صحیح دي دا یو تپوس دی یو صاحب لګیا یې ناغوي او دا حدیث هم ضعیف دی دا هم ضعیف دی دا هم ضعیف دی دا هم ضعیف دی خو چې کله ګڼ احادیث راوځي شي دغه شان ضعاف نه هغه د حسن درجې ته رسي دا شرمېږي نه دا خلک د لیونو دنیا د حدیث نه څوک واقف دی آیا هر ضعیف حدیث حسن ته رسي مصطلح الحدیث نه بیچاره واقفان نه دي یو داسې حدیث چې په دې بنیاد ضعیفي چې کې د سوی حفظ شکار د څوک بالفرض یا څوک منکر الحدیث راوي دی پکې نو که داسې یو نه په زرګونو احادیث راجمع شي هغه د حسن درجې ته نه رسي هسه غلطې خبرې کوي خلکو ته زمونږ د مدارسو طلبا هم بېچارهګان په دې نه پوهېږي چې دا خو درې حدیث دا حسن درجې ته ورسېد څنګه ورسېد او یو بل تپوس دی دا حدیث که صحیح وي بالفرض نو آیا په دې کې دا ویلی دي چې تاسو د شپې ټول ملک کې 11 بجې پاسه بیا خپل چت ته وخېدی او 11 بجې ټول اجتماعي بانګ ووایه اجتماعي بانګ دې ته وایي چې زه هم الله اکبر وایم ته به هم وایې بل به هم وایي په دې کې دا شته دې ته کیفیت وایي د دین کیفیت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ثابتول پکاري دا کیفیت کم ځای دی په کیفیاتو باندې جائز عمل نه بدعت جوړ شي د اشراق مونځ څومره افضل مونځ دی فضیلت هم چېرته اورېدلی نه به یې اورېدلي او کړی خو واړو چایي نه د اشراق مونځ کوئ خو تاسو د سهار مونځ د اشراق ټایم کې نو تاسو ضرورت نشته تاسو ضرورت دا ضرورت خو هغه چاته چې هغه حدیث ویلي چې الله په وجود کې 360 بندونه پیدا کړي دي نو سحر هغه د هر بند طرف نه یو خیرات وکړي هغه خیرات پسې کېږي په یو 2 رکعاتو مونځ باندې یا په 4 رکعاتو مونځ باندې یا په 6 رکعاتو باندې یا په 8 رکعاتو باندې کم از کم 2 زیات نه زیات ته د اشراق مونځ دی دا ډېر افضل مونځ دی په بعضې احادیثو کې د دومره ثواب اجر یې لیکلی چې انسان د هغې سوچ نشي کولی چې یو سړي مونځ وکړه د سهار بیا ناست دی نور راوخوته د 2 رکعاته وکړل د حج عمرې برابر الله اجر ورکوي زمونږ خلک اچ پسې منډې وایي خو 2 رکعاته کور نشي کولی اباز یو کس راغی ما ته چې جي دا خانه کعبه خالی پرته ده دا څنګه چل دی نو ما ورته جومات ته تللی چېرته په خپل جومات یې شال شول پروت وي مونځ له نه راځي د خانه کعبې ورسره ډېر غم دی ته د خپل ایمان غم وکړه ستا جومات کې چې حی علی الصلاة راشي نو پکار دی چې ته مسجد ته لاړ شې نور څوک پرېږده دا ډېر غلطه طریقه ده ډېر غلط انداز دی اشراق مونځ کوئ دروازې د خپل وجود صدقه ورکوئ هغه 2 رکعاته مونځ دی سهار افضل مونځ دی حدیث کې راځي د صحیح مسلم حدیث دی د صحیح بخاری حدیث دی صحابه رال سیدنا ابن عمر
ډډه لګولې ده خلق لګیا دی جماعت کې مونځ کوي اشراق مونځ کوي ثابت مونځ دی مونځ چې کوي نه تپوس کوي د هغه نه چې دا خلق کوم اشراق مونځ کوي ښکاره ښکاره نو د هغه مختصر جمله ده بدعتون دا بدعت کوي دا سوال پیدا کوي که نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو څیز فضیلت بیان کړی دی او سیدنا عمر د هغه زوی سیدنا عبدالله هغې ته بدعت وایي خو دغلته ته د حدیث شارحین وګورې نه هغوی به تا ته څه وایي هغوی به تا ته دا وایي چې اظهارها فی المساجد بدعه د دې په جماعتونو کې ښکاره کول بدعت دی یعنی یو څیز د بنیاد نه خو سنت دی خو چې کله تا د هغې طریقه بدله کړه د هغه عبادت ختم شو په بدعت الله اجرونه دا د کورونو مونځ دی خلک وي ماته وښیه دا قدم درته وښولک چې کیفیت د عبادت څوک ښیي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیي دا یو جائز عمل دی لیکن چې خلکو د هغې طریقه بدله کړه نو عبدالله بن عمر فرمایل دا بدعت ستا دا بانک خو اول ثابت نه دی او که ثابت هم شي دا طریقه تا ته چا ښولې ده چې د شپې 11 بجې بانګونه وایه دا یو خاص فرقه ده هغوی دا کار کوي یې په قبرونو کې هم بانګ وایي دا د هغې فرقې کار ده چې مړی کېږي په قبر کې هغه ته هم بانګ وایي لګیا به دا شامي کې لیکلي دي فلان کې لیکلي موږ ته ټول کتابونه معلوم دي چا چا لیکلي لیکن اصول دا یې چې کله د فقه د یو کتاب نه یو سړی استدلال کوي نو هغه له پکار دا یې چې په هغې هغه دلیل پیش کړي دا شامي په خپله لیکلي خپل مجموعة الرسائل لومبني جلد کې چې یو سړي د فقه کتاب لیکلی دی نو که هغه خبرې تعلق دین د قرآن او د حدیث نه دلیل پیش کوي دا چا نه دی وی چې فقه کې لګي دی په مخه واخله که بالفرض عقیدې سره تعلق نه عبادت سره تعلق نه قیاس سره تعلق نو بیا به ګورو چې آیا د امام دا خبره کړې ده که امام یې کړي خبره نو نقل لیکي او به منلی شي او که امام یې نه کړی نو بیا په دې نه کېږي چې دا فلانې عالم وي او فلانې عالم وي او فلانې عالم وي دا ضابطه ده مجموعة الرسائل جلد اول کې علامه شامی خپل دا لیکلي دی تعاون امواس راغلی دی د سیدنا عمر په دور خلافت کې تو کتاب نوم اخلم بار بار نو خلک وایي چې دا کتاب بچر دی دا بذل المعون دی فی فضل التعاون دا حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب دی کتاب چې چا سره نو خبره به وکړي که چې کتاب نه نو څه خبره به وکړي په دې کې آداب لیکلي دي په دې ادبونو کې بانګ نشته وبا راشي مصیبت راشي هغې دپاره پکار دا دی چې مسلمانان آداب زده کړي په دې لیکي 345 صفحه کې الفصل الرابع ذکر الآداب المتعلقه بمن اصابه الطاعون وغیره من الاسقام تعاون یا نور وبایي بیماری چاته ورسي هغه دپاره آداب څه دي یو خو زمونږ د موجوده حالاتو کې مسله ده هغه دا حدیث کې مرادي بنیادی طور دا کم شی وایرس چې دی دا روح والا سیز نه دی زی روح نه دی دا د بیکټیریا ټایپ سیز دی دی مړ کېږي نه دی په ماتولو ختمېږي د دې وجې نه د دا خورېدل را خورېدل ډېر په دې کېږي چې دی کم از کم دله 30 درجې سینټیګریډ ګرمي پکار ده بیا به دی ماتېږي په وینځلو دی اعلی غذي چې ته صابون استعمال کړې نو که یو سړي کې تشخیص وشي دې څیز نو دا څه د هلاکت باعث نه دی دومره دا ډېرې پرهیز وکړي پرهیز دا ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا کې د وبایي بیماری تشخیص وشي نو دی بیمار دی د صحتمند سړي خواله نه ورځي
دا فرمان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ساينس خبره نه تجویز چا کې شوی دی تشخیص یا د کې دا بیماری شته نو ډېرې مصح لنه ورځي صحیح سړي لنه ورځي او چې کومو خلکو کې دا تشخیص شوی دی او یو سړی صحیح دی کې دا نشته دی نو دته حکم دا دی چې ته بیمار خواله مه ورځه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی دا فرمان موږ ته حکومت هم بار بار وایي خلک دې پورې خاندي د خندا خبره دغه نه ده د خندا خبره دا چې مونږ د بیمارۍ نه الله جوړ کړی دا ذهنیت لږ بدل کړي د بیمارۍ مقابله وکړو انشاءالله الله نه به غواړو د هغې د مقابلې څه طریقې دي نو هغه مونږ ته حافظ ابن حجر اسقلاني ښیي دلته کې اول دا دی سوال الله تعالی العافیة والاستعاذة من الاسقام الله نه سوال کوه چې ربا مونږ د دې بیمارۍ نه بچ ساتي دا لومړی ادب دی الله ته سر به سجود شي الله نه غواړه چې ربا دا کوم آفات او بلیات تا را روان کړي دي مونږ د دې نه بچ ساتي دا به نه وی چې ته خامخا دې کې مبتلا شي او ستا د صبر ازمیښ وکړي شي دا نه ده خبره دا ممکن دی چې انسان پکې مړ شي نو ټیک دا وبایي امراضو کې چې انسان مړ شي هغه ته الله د شهید درجه ورکوي د شهداو سره ملحق یې هغې پورې پیوست دي لیکن شاید چې د انسان ژوند د بعض انسانانو ژوندونه د هغې د مرګ نه غوره بعض انسانان وي داسې چې که د هغې عمر لږ ډېر شي د طول عمر دپاره دعا کیدی شي که نه شي کیدی یو مسلمان دی نیک عمل دی هغه لکه الله ډېر عمر ورکړي نه بهتري البته یو سړی بد عمله دی نو هغه لږ عمر ښه دی هغه ته ډېر عمر څه ضرورت دې دپاره د آیاتونه او حدیث پیش کړي دي بنیاد یې دا دی چې قال ادعوا ربکم تضرعا وخفیه تفصیل نه کوم د هغې صرف آداب ښیم درته بیا دویم ادب دا ښودلی دی الصبر علی قضاء الله تعالی مسلمان له پکار دی چې تکلیف پې راشي نو په هغې دې برداشت کوي په دې دې پوهېږي چې دا زما رب دا تکلیف راوستو د دې نه زه څوک داسې نشته چې ما بچ کړي والرضا بما یقدره رضا باندې خو ترجمه ما ویلو الله رحمان الرحیم دی مونږ د هغه مخلوق یو ډېر عاجز پیدا کړي مونږ هغه یو هغه زمونږ خالق و مالک دی په مونږ کې چې کم څیز هغه ته مناسب ښکاري که هغه تکلیفي که هغه مصیبتي که راحتي او که مشکلي په دې به رضامندتیا ښکاره کول پکار شي او که مونږ رضامندتیا ښکاره نه کړو نو څه کولی شو سوال دا هم دی په ځای د دې چې مونږ الله نه ګیلمن شو نو ښه دا ده چې د الله په تقدیر د مونږ رضا شو چې ربا ستا بندګان یو ته چې څه کوې څه غواړې د هغې څوک مخنیونکي نشته دی زمونږ ستا دربار کې اواز دا دی چې ربه مونږ غلطۍ کوو مونږ ګنهګار یو ربه مونږه معاف کړې او ربه زمونږ نه دا مصیبت چې کوم دی دا لرې کړې دویم ادب د دا ښودلی دی او دریم ادب یې ښودلی دی الادب الثالث فی الترغیب فی حسن الظن بالله سبحانه وتعالی الله باندې ښه ګمان کوي د مسلمان کار دا دی چې دی په الله ښه ګمان کوي که دی هر څومره بد عملی نو دی په الله یقین وساتي چې الله ما معاف کوي که دی هر څومره ګناهګاري دی یقین وساتي په دی باندې چې زه به انشاءالله جنت ته ځم دا ولې وایو یو حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایلی دی انا عند ظن العبد بی ظن عبدی بی زما بنده چې زما په باره کې کوم ګمان وساتو زه به هغه سره هغه سلوک کوم مونږ د الله بندګان یو الله زمونږ رب دی زمونږ په هغه باندې ښه ګمان پکار دی چې انشاءالله د دې مشکل نه به ټول قوم وځو انشاءالله داسې مصائب ډېر کرته راغلي دي لیکن الله رب العزت مسلمانان دا غینا بالکل پاک و باسلی دي ترجمه ما ذکر کړو
تعاون امواس راغلی دی د سیدنا عمر دور خلافت کې دلته کې یو پوره تفصیل لګول دی دا کم ملګري زمونږ پار به پوهېږي پکار دی چې دی دا کتاب ولولي خاتمه ده دې کې د وبایي امراضو چې دنیا کې څومره راغلي دي هغې تاریخ یې لیکلی هغه ټول جمع کړي چې فلانکې زمانه کې داسې تکلیف راغلی او فلانکې کې دا راغلی په دې کې دی دا وایي چې طاعون د شیروی په مدائن کې راغلی او فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ پکارېږي که نه چې دا حدیث صحیح دی نو رسول الله وسلم بانګ ویلی و په دې کې تپوس دی که چې بانګ سره دا رفع کېږي نو رسول الله بانګ ولې نه ویښ بیا وی ثم طاعون امواس فی زمن عمر رضی الله تعالی عنہ کان بالشام مات فی 25,000 50,000 خلق پکې مړه دی 25,000 لیکن آیا صحابه کرام بانګ ویل مشروطان ځان په خپل جوړ کړي خبره مونږ پسې کوي دا چې د چا دین دی نه هغې خو بانګ نه ویلې ځکه زه بار بار چغې وایم خلکو ته چې د قرآن و سنت هغه تعبیر وکړئ کوم چې صحابه کرامو کړو ټول بدعات به په خپله ختم شي د هېڅ فرقې نوم نه پاتې کېږي خو هر سړی تود تنور کې خپله ډوډۍ پخوي خپله ډوډۍ مه پخوئ الله او رسول ته رجوع وکړئ ښه دا ده چې هر سړی دی یو خو توبه وباسي دا 3 آداب د لیکلي دي په دې کې بل څه ادب نشته دی دا سړی زمونږ ناقد دی د حدیثو عدته حافظ الدنیا وایي ابن حجر اسقلانی حافظ الدنیا یو داسې سړي ته دې پته نه چې دا بانګ دې لپاره ویلې کېږي نو نورو خلقو ته رقم دی نه پته ولګېده خصوصي کله فقهاو کې یو ضعیف حدیث د هغې نه هغې لیکي دا مباح دی پښتانه خو مباح ډېر بد ګڼي دا مباح دی ها دې لپاره بانګ ویل د پښتو مباح دی پښتو کې مباح ناروا ته وایي نو یو هغې مباح لیکي دي د بل څه جوړ کړي بانګ اصل کې شریعت چې کومه مواضع او که خولی دی نو هغې کې دا نشته دی لہذا دې مصیبت کې مه ورنښلی مونږ ډېر مخکې نه پخوا به دې علاقو کې زمونږ یو رسم کېدو اب دا چې باران به ډېر شو نو خلکو به یو مشر کېنو په جومات کې اب صورت یاسین وې مبین پورې چې بلړ تو جومات 4 واړو ګوټونه کې په چغه بانګ ویښ مونږ هغه دور لیدلی دی مونږ هغه وخت کې د الله په فضل دې ته بدعت ویلو ختم شوي دا څیزونه د دې واحد حل لري چې رجوع الله وکړي رجوع الرسول وکړي الله ته واپس شي د هغه د رسول سنت ته واپس شي سحر کې پاسه الله ته وجاړئ الله نه وغواړئ خپل عمل کې انصاف پیدا کړئ ملاوټ مه کوئ شرکونه مه کوئ کفر مه کوئ ګناهونه مه کوئ 5 وخته منځونه کوئ حکومت چې دې باب کې کوم هدایت ورکوي کفر او شرک نه دی په د هغې اتباع وکړئ هر څه چې وایي ټیک ده بس پرهیز وکړئ پرهیز اختیار کړئ یو سړی صحیح دی هغه دی هغې خلقو سره نه ملاویږي کوم چې بیماران دي کوم چې بیمار دی هغې خلقو له نه ورځي او دې سره دا عقیده وساتئ آخري جمله چې لا عدوه په بیماری کې پخپله د تعدیت طاقت نشته کله چې الله غواړي نو بیماری یو نه بل ته لګي او چې کله الله نه غواړي هیڅ بیماری نه لګي رسول الله ودام فرمایل چې فر من المجذوم یو سړی مجذوم دی د هغه نه تخته لکه څنګه کې کفرار من الاسد لکه څنګه چې د زمري نه تخته دا 2 خبرې وکړې یو دا یو سړی بیمار دی د هغه نه ډډې تش دویمه دا چې دا عقیده ساته چې بیماری په خپله نشي خوړلی د دې جملې بنیاد سره ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر چیز قدرت لرونکی دی اتباع سنت ته راشئ د منځونو پابندی کوئ بالخصوص د سحر منځ قرآن فرمایي چې قرآن د فجر کان مشهوده دې ته د ملایکو حاضري کېږي نو چې کوم عمل ته ملایک حاضري کړي نو ته خو د ملایکې نه ډېر وړوکی ته خپل حاضري یقیني کړه د سحر په منځ کې اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين